بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو یو ځل بیا ستاسو سره نیغ په نیغه مخاطب شم. سحر کومه معامله چې د ثناء الله راغل و چې د دغه کلی خلک او وسره د هغې ورسا وایي چې یاره پولیس تشدد نه هغې په حواله موږ د پولیسو نه او د هغوی موقف هم واغستو. هغه تفصیل چې دی ستاسو سره درنګ ساعت کې چې دی شیر کوو. خو دغه ځای کې اوس بیا څه کسان راووتل، روډ یې بند کړو د ګاډو والا سره. دا تاسو ګوره انتشار جوړ دی او هغې وایي چې یاره دا داسې قسمه ظلمونه چې کېږي د دې ظلم د مخنیوی وشي. دا تاسو چې کوئ چې دا سټوډنټان دي، د کالج دي. یو طرف ته کو دغه فیصله وشوه چې معامله ختمه شوه، خو بل طرف ته دغه د کالج سټوډنټان راووتل او د دې سره اسسټنټ کمشنر مټه چې دی هغه هم دا وخت چې دی تانې ته میټینګ له تللی دی او دوی ته 10-15 منټ ټایم ورکړی دی چې په 10-15 منټ کې چې دی موږ به تاسو ته د دې ریزلټ چې دی درکوو. دا ګورئ چې د مټې چوک ته یو پیر د دې نه مخکې چې دی هم دغه لاش راوړی و او دلته کې چې دی په دې چوک کې پروت و. بیا هم دغه کالجان دي او نور عوام دي چې هغه راوتي دي او دا روډ چې دی دا بند کړی دی. دا تاسو څه کوئ د ګاډو والا سره هم لانجه ده او روډ چې دی بند کړی دی. بھائی تاسو اوس څه مطالبه ده، اوس څه وایئ؟ تاسو راوتي دي کالجان ملګري دي یا مرګ او یا ژوند، بس دغه غواړو نو موږ له دې امن راکړي. دو پیسې ورکړي هغه کس یې رخصت کو. دا خلک راوتي دي خو اوس په یو حال هم نه ځي که نه. موږ ته څه خو نه ښایي. سبا ورځې دا ستا سره هم کیدی شي، زما سره هم کیدی شي، د بل سره هم کیدی شي. بس موږ دا غواړو چې د دې خبرې دي موږ ته برپول حل راوباسي چې د دې څه قصه وشوه، څه حادثه ده. موږ له دې هغه راوړه موږ ته د مخامخ کړي. دو به پیسې ورکوي. دا خو یې جو هغه منظور پښتون هغه خبره یې جو دهشتګرد یې اس کې پیچې ور دی. موږ څه وکړو؟ دا ټول عوام راوتی دې تاڼۍ باندې حمله وکړي. بیا وایي دې پښتانه چې دي دا دهشتګرد دي. دا به مجبوره کېږي، دا دهشتګرد نه دي. الو دا وخت تاسو بیا څه کوئ؟ دا نیغ په نیغه ګورئ روډ چې دی د هر قسم ټریفک دپاره مکمل بند شوی دی او داسې ویلی کېږي سیاسي ګوندونه چې دي هغه پکې هم راغلي دي. مزدوریان اشتیانو دلته خلک لیلا کړو، خلک د ورځې نه مړه شو. دلته راپسې دوه خولې وازې ګرځي، دا شپې راپسې دلته ناست دي. لږ خپل تپوس خو وکړئ که نو، خپل شعور بدن کې پیدا کړئ. کم قوم یئ؟ نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې کم قوم خپل تپوس نه کوي هغه به قره کېږي، هغه به تباه کېږي. خپل ځان تباه کړه مور کوئ، خپل تپوس وکړئ. دو پیسې ورکړئ. دا به احتجاج لیدلو، دا به خلک لیدلو. دا غریب دی، غریبو زمونږ د غریب سړي یو سړی تپوس نه کوي. د دې به الله پاک تپوس کوي. موږ نور دې سپېږمو له راغلي وو. دا غریب چې دا کنه دی نور ختم دی، دا ختم دی، ختم ګراني نه دا زمونږ نوکران دي، زمونږ نوکران دي. قدرمندو کتونکو دا وخت چې دی د جمعیتو جی او آی حلقه پی کې نو د هغې نامزد امیدوار سید اظهارالله صاحب چې دی دا وخت راغلی او دا هغې راټول شوي دي. یو ځل بیا چوک چې دی دا بند شوی دی. زه خبر شوم په کلي کې وی یو د 14 کالو خپل تعارف راسره وکړئ مشره چې ودې زه خو نلکوټ یم، اظهار الله مې نوم دی. نو ډېر د افسوس مقام دا دی چې زما یو ګلالی ماشوم چې زه به پې سختې تېرې کړم، ډېر په مشکلاتو به یې را جوړ کړمه، را لوی به یې کړمه، سختې به پې تېرې شي، مزدوري به کوم شپه ورځ، دیاړي به کوم شپه ورځ چې زما بچی به را لوی شي او زما دپاره به دا زما مستقبل جوړ شي.
خو د افسوس خبره دا ده چې کله به دی رالوی شي نو بیا زمونږ ریاست او زمونږ ریاستي ادارې او د ملک مثال چې دی د مور د غېږي نو هغه خلک چې زه وله تنخوا ورکوم زه وله ټوپک مې اخیستی دی هغه وله ورکومه چې زما تحفظ به کې هغه خلک راولګي ما وجني زما بچی وجني ژوند ته مې نه پرېږدي نن دا ماشوم چې وجلی شوی دی د دې وایي د غلا الزام دی پې چا چې وجلی زه د هغه نه تپوس کومه چې ته غونډی که ته بدماش یې که ته جج یې تا له دا اختیار چا درکړی دی چې ته به زما ماشومان وژنې دویمه خبره دا ده چې د بازار کې را روان وم هر سړی مصروفه دی دلته یو څو کسان ولاړ دي زه دې خلکو ته وایم چې نن خو دا ماشوم مړ کو سبا ما هم نه پرېږدي زما بچی هم نه پرېږدي او تا هم نه پرېږدي دې خلکو ته وایم چې کله به په تاسو کې غیرت راځي صرف لاسونه به اوچتوئ صرف مړي به اوچتوئ خپل تپوس چې دی هغه نشئ کولی غیرت په دې خلکو کې نشته دا به صرف مړي موږ اوچتو زما ټولو دکاندارانو د بازار صدر ته او دې ټولو ته دا وایم چې نن دا موقع ده چې زه د خپل بچي تپوس ونه کړم زه خپل تپوس ونه کړم زما نه یې مړی کړی دی زه د هغه تپوس ونه کړم نو په کومه ورځ به تاسو راوځئ تاسو صرف زما وروڼو موږ واضح مطالبه دا کوو یوه خبره دا کومه چې د هغې پورې به په دې ځای باندې ناست یو چې په 302 کې به یې پیار کوي او دې چوک ته به یې راوړي او چا چې وژلی دی هغه راز ګرفتار شو دی او زما تاسو ټولو ته یو درخواست دی چې دې د مټې تحصیل خلکو ته ووایئ چې نن هم تاسو نه پاسئ پرون هم نه وئ پاسېدلي نو وروره که پنونه واخلئ بچو له وکېدئ دا ریاست چې دی د دې مثال خو د مور د غېږي دا خو ادمخور جوړ شوی دی دا خو خپل بچي خوري نو موږ مطالبه د انتظامیې نه هم کوو د پولیسو نه هم کوو چې کم قاتلان دي 302 کې به یې پیار ورکړې ګرفتار به یې رد شوکې که نه په دې ځای باندې به ناست یو او څوک دې دا نه ګڼي چې دا منتشر خلک دی لاړ به شي ولاړ یو دلته یا به راځئ په دې ټولو خلکو به ډزې کوئ او یا چې دی قاتل به نیسئ